عزتمندو د الله رب العزت د بابرکت کلام نماستاسو مخ کی حصہ تلاوت الله رب العزت فرمای وی من دی بندگانو ته حکم نو کړی مگر د دې خبرې کړی الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين. دا حکم چې من کړو دا من صرف د دې خبرې کړو چې ته د خپل بندگی خالص د الله بندگی کړ، خالص د الله بنده جوړ شه. حنفا یکسو هو کر د ټولو خلقونه د ټولو ادیانو باطلونه د ټولو دړوړونه راجودا شو، خالص د الله بنده جوړ شه. الله وی موږ دا حکم کړو، الله دې دا شان جوړ کړي. بل الله فرمایي یراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. سخل یادی وی دی عمل نه کوي، عمل کوي. یراؤون الناس خدا پاره د خودنی د خلکو، ولا يذكرون الله الا قليلا، او الله نه یادی مگر لږ شانتی یادی، لږ د الله ذکر. نو الله ته دا هم خوښ نه دي چې ته د خلکو د ښودنې دپاره عمل وکړې، د الله د ښودنې دپاره نه، د خلکو د ښودنې. او دام ورته خوښه نه ده چې ولا یذکرون الله الا قلیلا، چې ته د الله ذکر لږ وکړې، نه د الله ذکر ډېر کوه. الله دې توفیق راکړي. بیا الله فرمای لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. تاسو چې دا کمی صدقې ورکې، کم خیراتونه وکې، کمی نیکې وکې، دا مه باطلوئ، مې خرابوئ، مې ختموئ. بالمن والاذى، پس باطلو سره چې تو ورته وویل که راشه که نه یاره دغه خو را سره اوچت دا پنډ اوچت که یاره زما کار دی. ستا به کار نه، موږ شته کړی که نه، موږ شته کړی، اوس به ته دا خبرې ولرې. یا لکه دا کار وکړه، یا دا هلکه یاد دې شي دا جامې ګورې دا د لما اغوښتې وې، چالی ورنه کې ډېرې ښې. یا لکه دا سیکل د لما اغوستی و، او بله د چې لور بیمار او یا د زوی بیمار و، نو ما در سره ښېګړه کړې وه که نه وه کړې، بچې داسې به در سره څوک ودرېږي. نو الله وایي داسې مه کوه، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، داسې مه کوه. چا سره خلک وایي نیکي کر دریا میں ډال، بس نیکي دې وکړله بس دا ستا او د الله ته، ده ته به هغه احسان نه دی کړی، دا الله به دا احسان وکړ، الله به دا احسان وکړو چې ستا نه دا نیکي واغېستله. که تا سره الله دا مال نه و درکړی، تا دې دا پیسې نه وې درکړی، نو تا د سره دا ښېګړه ته خپله بیا محتاجه وې، ته بیا خپله محتاجه وې. نو الله وی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. نو په احسان یادولو سره پس باطلو سره هغې مه باطلوه، بل په تکلیف ورکولو سره چې د خلکو مخکې هغه ته بیا بد رد وی، کارونه پې کې، بېګارونه پې کې. بلکې بعضې مفسرین ته پښتو والا ترجمه کوي لا تبطلوا صدقاتکم، تاسو مه باطلوئ خپلو صدقاتو لره په احسان او پس باطلو سره، والاذى او په بېګارونو سره. د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د مسلم شریف روایت دی، ابو هریره صاحب وی ومرد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اغي یقول اغي وی فرمایله چې قال الله تعالی، الله تعالی دا څه فرمایلی دي. چا فرمایلی دي؟ الله تعالی دا څه فرمایلی دي، انا اغنى الشرکاء عن الشرك، زه غنیم د شرکا او د شرک نه، زه بې حاجته یم، بې پروا یم د چا په شرکت مې څه کار نشته راته چې ماله شریکان ګرځوي. الله وایي زه د دې نه بې حاجته یم. من عمل عملا اشرک فيه معي غیري،
هغه چا چې یو عمل وکړو او په دې عمل کې ما سره بل څوک شریک وګرځو موږ نه وایو پتا به شو په خدای به شو داسې پتا به شو ولې به پتا شي په خدای به شو دا سیوا دا کار به الله کوي تعالی به الله توفیق درکړي الفاظ دې صحیح کا پتا به شو په خدای به شو داسې خبر الفاظ دې صحیح کا د الفاظو چناو صحیح کوا نو الله رب العزت فرمایي چې ما سره شریک وګرځو په یو عمل کې بل چا لره نو ترکته و شرکه دغه عمل هم پرېږدم او دغه شریکدار هم پرېږدم دغه عمل مې او دغه ثواب هم ورله پرېږدم یا په بله معنې سره الله وایي د ده ما د عمل ته حاجت نشته ترکته د عمل ورله پرېږدم د سره تا له ما سره بل څوک شریکدار وګرځو د ما ستا عمل ته څه حاجت نو چې عمل کوو خالص د الله د رضا دپاره د ریا عبادت رب ته قبول نه دی هغه څه به کړي قبول چې بې ریا دی د الله دپاره بنده ته د ښودنې څه ضرورت دی بنده ته یا عمل وښایه او یا مه ښایه الله رب العزت علیم بذات الصدور د ستا په زړه باندې د زړه په رازونو باندې الله خبر دی بابا عمل دی چا نه کړی دی وی الله له بس کیسه ده د دې وجې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت په ورځ باندې ابتدا کې بالکل چې ابتدا د جهنم پچا کیږي نو یو عالم به راوستلی شي عالم نه به تپوسو کې الله رب العزت هغه ته به خپل نعمتونه ور یاد کړي نو فعرفته دې به دته به د خپل نعمتونو پېژنګلو وکړي نو دې به دا نعمتونه دا وپېژني نو چې د الله لومبی به شهید راوستی شي نو دته به خپل نعمتونه ور یاد کړي نو فعرفه نعمته فعرفها د خپلو نعمتونو پېژنګلو به ورته وکړي نو دې به د الله الله په دې به دا احسانات ومني چې او خدایه دا احسانات دې به ما کړي دي کم ملګري بار برنډه کې کېنی نو دننه بلا ځای دی بار مه کېنی ښه دننه راځي هلشه بار مه ایسوي ځکه لږ شانتې وخت دی نو دی ورته وای فما الله رب العزت ورته وای فما عملت فيها نو تا په دې کې څه عمل وکړه ما خو در باندې دا احسانات کړو ولا تا څه عمل وکړه نو دی به ورته وای جواب کې قال قاتلت فيك حتى استشهد اے دا الله اے زما ربا زه خو ستا په لار کې وجنګېدم که جهاد مې وکړو او تر دې چې شهید شوم نو اے الله رب العزت ورته وفرمایي قال کذبت دروغ دی وی ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل تا جهاد د دې د پاره وکړو یا لکه دننه راځي تا جهاد د دې د پاره وکړو چې تا ته خلک بهادر ووایي او خلکو درته ویل فقط قیل بس یقینا ویلی شوي نو چې خلکو تا ته بهادر ویلې تا خو غوښته ده تا خو دا نه غوښته چې الله رانه رضا شي نو تا دا غوښته چې دا دې وغوښته هغه تا ته وویلی شو لہذا فرشتو ته به حکم وشي وی پړ مهې جهنم ته راکاږې نو را به کاږي لومبني به دا شهید جهنم ته ورګزار شي الله هم دې وساتي دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ورجل تعلم العلم وعلمه هغه بنده به راوستی شي چې هغه علم حاصل کړي او بل ته هم ښودلي صرف حاصل کړي نه ګورې بل ته هم ښودلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به دې تپوس وکړي چې تا باندې دا نعمتونه تا څه وکړو دی به ورته وایي تعلمت العلم وعلمته علم مې زده کړو نور مې خور کو وقرأت فیک القرآن او قرات د قرآن پاک مې ستا په لار کې مې قرآن ولوستو قرآن تعلیم مې عام کړه دا مې وکړه دا قال ورته کذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن دروغ دی وی تا هو قرآن د دې دپاره زده کو علم دې د دې دپاره کو چې خلک تا ته له خیره ډېر ښه قاري ووایي تاسو وګورئ اوس دغه قرا چې دي د الف نه تر یا پورې د سر د ویښتو نه تر نوکه پورې ظاهرا هم په سنت برابر نه او څوک سبحان الله والحمدلله دا
نو تا ته خو قاری ویلی شوی دی که نه؟ نو چې ویلی شوی درته نو ثم امر به فسحب علی وجهه حتی القی فی النار، نو بس دی به پړ مخې راښکلی شي او جهنم ته به ګزار شي. الله دې مونږ وساتي. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بنده به راوستلی شي هغه ته به انعامات ور یاد کړي شي، وپلانکیه په دا مې دا انعام کړی و، دا احسان مې کړی و، دا پرځونه مې کړی و، او الله رب العزت بالکل دې را باندې کړی و. نو تا څه وکړو؟ عمل دې څه وکړو؟ دی ورته خدایا ستا په لار کې مې ټول مال خیرات کو، صدقه مې کو، او دا مې وکړو او دا مې وکړو. نو چې کله دا ووایي نو الله ورته ولکن ایوي کذبت، دروغ دی وي، ولکنک فعلت لیقال هو جواد. الکه تا خدا د دې دپاره وکړو چې تا د خلک وایي چې پلانکي ډېر ښه سړی، موږ ټول په دې ټکي نښلي پلانکي ډېر ښه سړی دی. دوه ټکو تباه کړو. یو خلک به څه وایي؟ د دنیا د دین کارونه پرېږدو، خدای ناراضه کوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضه کوو، دین پرېږدو. چې ورته یې لکه مه کوه د دین خلاف دي، دا خلک به څه وایي؟ زوی دې تباه کېږي، هغه غر کېږي، ته ورته یې لکه خو د ظالم زوی ځان له بېخ وباسه، زناګانو پسې به ګرځي. نه واده خو به ولله له خیره داسې کوم چې حلاله به کوم او دا به کوم. ولې کې لکه زوی دې تباه کېږي، څلوېښتو ته عمر ورسېږي نابالغ دی نه که نن دا خلک به څه وایي ټول عمر ودونو له نیم تللی. د خلکو در سره خیال شته او د خپل بال بچ در سره نشته، د الله در سره یې نشته. او دویمه ده نو الله ورته وایي چې تا ووایي چې ما ته د خلک صحیح وایي، خلکو درته ویلي دي پلانکي ځای کې دا د خیرات چې دی نو نن سبا دی چې څوک 10 روپۍ خیرات ورکوي، 20 روپۍ خیرات، او پټوله ده. نو تا ته خدا ویلی شوي دي، نو دی به هم پړ مخې جهنم ته راکاږلی شي. نو دا خو غټې عهدې دي چې مجاهد چې دی هغه ړومبې چې شهید شوي په جهاد کې، ګورئ په جهاد دوران کې شهید شوي، عالم چې لویه مرتبه را، او یو کس چې مال د الله په لار کې ولګوي، نو دې په ایمان ووایه چې دا په جهنم ته ډایرک ورګزار شي. او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو پېره دا حدیث بیانو چې کله روایت کو، نو یو مسلم شریف کې راځي چې یو پېره وی زه تاسو ته یو حدیث ویم، نو بېهوشه شو، بیا وی درته یو حدیث ویم، نو بیا بېهوشه شو، په درېیم ځل یې وی یو حدیث درته ویم، بیا بېهوشه شو، په څلورم ځل چې کله په څلورم ځل یې وی نو بیا بېهوشه شو، او په څلورم ځل چې کله په هوش کې راغی نو دا حدیث یې وی چې عالم به هم ړومبې جهنم ته لاړ شو، شهید به هم لړ شي، او دا چې څوک چې د ریا دپاره دا نفقې کوي دا به هم لړ شي. حساب لګوه. ابو هریره صاحب 4 پېرې بېهوشه شو چې دا روایت یې ما ورته چې پروا یې نه پروا. نو د دې وجې عمل دا د الله د رضا دپاره پکار دی. نور به بلا روایات دی، بس دا یو حدیث درته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سمع الله به، چا چې صدقه یا یو عمل وکړو، چا چې یو عمل وکړو او دا عمل د دې دپاره وکړو سمع الله به، چې دا خلک دې وپېژني په دې عمل سره. یو کس نیک عمل کوي د دې دپاره چې دا خلک ما په دې وپېژني، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سمع الله به، الله به رسوا کی په دې عمل سره. تا منځ کو دې دپاره چې بھئی دا خلک ما ته ښه سړی، نو ستا خو بس نور بد اعمال مې که نه، نو الله به دې هغه راښکاره کړي په دنیا کې. او دویم نمبر ومن یرای الله به، وڅوک چې یو عملو کې دپاره د ښودنې د خلکو چې دا خلک دې لوی حساب کړي چې دا خو ډېر لوی کس دی او ډېر عظیم شخصیت دی، نو چې دا وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به د ده عیبونه په خلکو راښکاره کړي. الله هم دې وساتي، عیبونه به په خلکو راښکاره کړي. نو بابا زموږ نیک اعمال څومره دي؟ زه خو دلته ناست یم، پټکې مې موالیګیر هم دا ښه ده بد ده، شاته ته زما نه څونه خبرې ده، ما څونه برایې دي، خو الله پټې کړي دي که نه؟ 70 ځان ته الله پټ کړي دي.
یا تاسو ناسې نو د هر کس څه ناسه کمزورۍ شته که نشته؟ د هر بنده کمزورۍ شته. داغ مت کہو سب داغدار ہے، بے داغ بس وہی ہے جو پروردگار ہے. نو څه ناسه کمزورۍ خو شته که نه؟ دا چې الله پټې کړي دي نو په دې ولې نه خوشحالېږو؟ الله دې زمونږ دا کمزورۍ دا معاف کی او الله دې پټې وساتي د دې خلکو نه. الله رب العزت ته د دواړو جهانونو خیر نصیب کی. نو د دې وجې که ته غواړې ده چې په دنیا کې هم د شرم نه بچ شي او آخرت کې هم په دنیا کې هم د رسوایۍ نه بچ شي، په آخرت کې هم عمل صرف د الله دپاره کوه، د مخلوق دپاره عملونه مه کوه. خدمت صرف د الله دپاره کوه، د مخلوق دپاره مه کوه. د ریا دپاره د ښودنې دپاره ځکه حدیث کې راځي دې ته شرک خفي وایي، پټ شرک.